زه ډاکټر اماد نن د اورو د وینې چې کوم ټریټمنټ دی د هغه پوډکاسټ موږ نن ریکارډ کوو. څنګه چې موږ په تیر پوډکاسټ کې موږ ذکر کړی و چې د گمز بلیډینګ کازز څه دي یا د اورې چې وینه کوي د هغې څه وجې کیدی شي. نن به موږ د هغې علاج له به راځو. څنګه تاسو ته موږ ویلي چې که فرض کا د دې مین زیاتره موسټ کامن وجه چې کوم ده نو هغه موږ سره دی پلیک اینډ کیلکولس دي. نو که فرض که دا د پلیک اینډ کیلکولس د وجې نه وي نو د هغې بیا موږ سره چې کوم علاج دی ټریټمنټ دی نو هغه داسې دی چې موږ ورته په عام دغه کې وایو سکیلینګ اینډ روټ پلانینګ چې کوم ته د غاښونو صفایي په عام ټرمز کې وایي او په ډینټل ټرمز کې ورته سکیلینګ اینډ روټ پلانینګ وایي. د هغې سره چې موږ هغه وکړو نو بیا که فرض که داسې بعضې نیم کنډیشنز پکې داسې چې په هغه کې موږ سره د انټي بایوټیک کوریج هم ضرورت راځي نو په هغه کې موږ بیا پکې انټي بایوټیک ورکو او بیا ودین فیو ویکس چې کوم دی هغه اورۍ هغه وینه چې کوم دی نو هغه ودرئ. دې سره چې کوم دی نو بیا موږ چې کله سکیلینګ اینډ روټ پلانینګ وشي نو د هغې سره بیا موږ پیشنټ له اورل هایجین انسټرکشنز ورکو چې هغه به خپل اورل هایجین په هغه پراپر طریقه باندې به مینټین ساتي. دې نه علاوه موږ چې کوم نور کازز ویلو چې فرض کا هارمونل امبیلنسي یا فرض کا وایټامین سي وایټامین کې ډیفیشنسي یا دې سره چې کوم دی فرض کا سب بلیډینګ ډس آرډرز دي نو هغه بیا چې کوم کنسرن د هغې سپیشلیسټ وي نو موږ بیا به د هغې علاج موږ د هغه نه کول پکار دي. که فرض که داسې سب بلیډینګ ډس آرډرز دي یا فرض که څه هارمونل امبیلنسي نو بیا به هغه موږ د هغه کنسرن سپیشلیسټ نه کوو. د بل پوډکاسټ پورې موږ له اجازت راکړئ. ډېره ډېره مننه.